الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بهره میاشت کې په یکم تاریخ باندې زمونږ د مازدیګر نه بعد درس قرآني او دله ملګري د مختلفو ځایونو نه راځي او شرکت کوي نو نن زمونږ هغه ماهانه درس قرآن د 122 نمبر آیات ته موږ رسېدلي یو سوره بقره شروع وه سوره بقره د مضمون په اعتبار څلور حصې وه اوله حصه کې د الله توحید بیانو چې الله ذات او صفاتو کې یو دی او د هغه شریک او د هغه حصهدار څوک نشته او دا درې بابونه وه بیا دویمه حصه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله استازی دی الله را لېږلی او دلته د رسالت د ثابتولو لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم اعتراضونه کېدل نو د هغوی جوابونه یې کول ځکه قانون دا دی چې کله زمیندار پټې واړوي نو بیا هغوی کې کرونده کوي او د کروندې سره سره چې په پټي کې یې څه واخلي څه کبلي نو د هغوی چاڼ کوي او هغه ترېنه لر کوي که صرف ته فصل وکړې او د هغې صفایي نه کې نو هغه فصل بیا کامیاب دی د قرآن کریم هم دا قاعده ده چې کله یو مسله ثابتوي نو د هغې مخالف او د هغې دشمن چې کوم اعتراض کوي نو د هغې جواب هم کوي او ما تعالی یو آواز راکوي یو سبق راکوي چې که ته دا وایې چې زه به ډېر ښه سړی شم نو پر ما به څوک اعتراض نه کوي زما به څوک مخالف نه وي زما به څوک دشمن نه وي نو دا خبره د زړه نه وباسه که ته هر څومره پاک سړی شي لوی سړی شي ښه سړی شي نو د پیغمبر پاک زیري ته هم نشي رسېدی او ګوره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه نه ګناه کېده نه ته غلطي کېده سره د هغې نه د پیغمبر پاک د اعتراضونو یو سلسله ده چې پیغمبر پاک باندې د هغه دشمنانو اعتراضونه کول نو ته لاس وکړې ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا الله پیغمبر د اعتراضونو نه دي خلاص شوي نو زه لاس وکړم چې په ما به اعتراض نه کوي په ما باندې به الزام نه لګوي خو بېوقوف او کمعقل سړی د هغه نه خپل مقصد پاتې شي هغه لکه د سپي چې څوک په ګټه وړي نو هغه ګټو پسې منډه وړي
هوښیار سړی چې نو هغه خپل مقصد بیایي او که څوک ورپسې اړوي کنځل کوي بدرنې کوي اعتراضونه کوي نو جواب کوي خو په شا نه ګوري خپل مقصد نه پاتې کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر و سردار د انبیاء علیهم السلام و معصوم و سره د هغې نه د اعتراضونو نه خلاص شوی نو دلته هغه اعتراضونه خول نو یو اعتراض پیغمبر پاک باندې کو یهودو چې موږ به ته منلی وي خو تاسو به جبریل امین راځي او هغه ټول عمر په خلکو ځمکې اړولي موږ ځکه هغه نه منو مطلب دا هغه جړې پرېښوله تا باندې به همدغسې اعتراض کوي تا ته وایي ته ډېر ښه سړی خو ستا استاد ډېر شري سړی دی بدماش دی ناکاره دی ځکه تا نه منو مطلب به دی چې ته خپل سلسله کټ کړه د استاد نه نو ته به سلسله نه کټ کړې ته به د استاد صفایي بیانې جبریل امین باندې اعتراض کو نو الله وی کل من کان عدوا لجبریل فانه نزل على قلبك باذن الله جبریل امین مقام بیان کو چې قرآن راوړل ستا په زړه کوس کړي ستا زړه ته دنه کړي هغه ګوره پرې نه دی دویم اعتراض رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې ته به موږ منلی خو ته سلیمان علیه السلام ملګری او خو جادوګر تا ته وایي ته ډېر ښه سړی مولوي صاحب زمونږ ډېر خوښ یې خو ستا دا ملګري نه دي دا فلانې دې ملګری دی فلانې او دا داسې دی او دا داسې دی ستا په ملګري به اعتراض کوي نو د هغې جواب یې وکړ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا سلیمان علیه السلام ناکاره سړی نه شیطانان ناکاره هغوی بدنام کړی هغوی دا جادوګر دی جادو کتاب یې لیکلی دغسې درېیم اعتراض پیغمبر پاک باندې کو جادو جایز دی الله را لېږلی ته د موږ منې کې تا باندې به هم اعتراض کوي فلانی کار فلانی مولوي صاحب کړی و فلاني صاحب کړی و جایز و ته موږ ته وایه دا مه کوه پیر صاحب یې کوي ته موږ ته وایه دا مه کوه د هغې جواب یې وکړ وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت دغسې به تا به اعتراض کوي پیغمبر پاک ته وي ته موږ صحیح الفاظونه منې کې صحیح الفاظ دی ته موږ ته وایه دا مه وایه تا ته به هم دغسې وایي نو هغې ذکر کړه ولا تقولوا راینا پیغمبر پاک باندې اعتراض کو قسم پیغمبر کله یو خبره کې او کله بله کې د هغې جواب یې وکړ ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها زه خو د الله تابع یم چې الله وایي دا حکم دی زه هم دا دی چې وایي دا نه دی دا منسوخ شه دا دی زه هم دا دی دغسې یو اعتراض یې ذکر کو چې پیغمبر پاک باندې کول نو دا نه چې په هغې کوله په تا به نه کوي قرآن صرف دا نه چې 1400 کاله مخکې خلکو دپاره و زموږ دپاره نه دی خلک وایي دا آیاتونه د ابوجهل باره کې وو دا د فلاني باره کې وو نو بیا د جنت آیاتونه هم د ابوبکر صدیق د عمر باره کې وو تا له څه پاتې شو نه هغه وخت کې مصداق هغوی وو او په دې وخت کې مصداق هغه څوک دی چې هغې دغه صفت راغی که د ابوجهل صفتې پکې نو د هغه باره کې دي او که د عمر او د ابوبکر صفتې پکې نو د هغه باره کې دي قرآن د هر دور دپاره دی په هر دور لاګو کېږي دا نه چې هغه وخت نه و اوس لا نه دی نو دا اعتراضونه روان وو د اعتراضونو میانس کې بیا د بني اسرائیلو ذکر وکړو ځکه دنیا کې دوه قومه چې هغه ډېر کم دي او ډېر منظم یو قوم دی چې هغې ته بهایان وایي هغه په ایران کې وو دویم قوم چې هغه قادیانان وو هغه په پاکستان کې وو
او هندوستان کې او د دې سرغونه دریم قوم چې هغه ته یهود دا درې واړه قومونه ډېر کم او ډېر منظم بهایان په ایران کې هغه ختم شو قادیانان هندوستان او پاکستان کې هغه جوړ شو علماء جدوجہد وکړه زما والد صاحب الله دې په رحمتونو ولیږي کله چې قادیانانو باندې هغه فتوا کړې وه نو په هغه وخت کې زمونږ د صوبې هغه وخت یو مشر و نوم یې خو معلم مړ دی هغه حکم کړی زما والد صاحب په تحصیل کې په خرڅ ورکړی هډوکو هار یې ورته اچولی یو غو یو د صحابه او بل ملا و نور ټولو ملیانو د هغه صاحب ملګرتیا کوله او د قادیانانو خلاف یې کړی هغه دواړه قومونه لاړل مسلمانانو ته اوس لږ کار پاتې دی هغه یهود دي چې هغه منظم دي او د پیسو په زور باندې مسلمانانو کې فسادات اچوي فرقواریت جوړوي مسلمانانو سره ظلم کوي او مسلمانانو سره زیاتې کوي دا بني اسرائیل څوک دا د پیغمبرانو اولادو ځکه ورته بني اسرائیل وایي اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم اسرا په عبرانه ژبه کې وایي عبد تبدته ایل وی اللہ تا اسرائیل یعنی عبداللہ دا دا یعقوب علیہ السلام نمو خلق وی اسرائیل دا سے اسلام آباد کے میٹنگ کے اسرائیل کون ماور دیتا زن تا پوئے خلق وی اسرائیل خو یعقوب علیہ السلام نمو بنی اسرائیل وی یہ قبلہ اول دا سے قبلہ ماغا قبلہ اول نا قبلہ اول خانہ کعبہ قبلہ ثانی دا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام هغه عظیم شان پیغمبر او داغه اولاد کې بیا ډېر انبیاء راغلي دي داغه دوه زامن یو حضرت اسحاق او دویم حضرت اسماعیل علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې بیا یعقوب او د یعقوب په اولاد کې بیا الیاس ذوالکفل زکریا یحیی عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام داؤد او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولي آخري پیغمبر نو چونکه دا تربورانو نو بنی اسرائیل د اسلام خلاف کو دشمنی کوله هغه وخت کوله اوسم کوي دغه بنی اسرائیل الله مخاطب کوي او په دې مخاطب کوي چې بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ودی اسرائیل اولاده د پیغمبر اولاده ځکه صحابیات چروان شي نو هغه سمول بیا ډېر صاحبزاده چروان شي کنه د سمول بیا ډېر ګران شي دا می سړي زی هغه سمي خو د مولاو د پیر زی چروان شي دا هغه سمول بیا ډېر ګران شي دا صحابیاګانو صاحبزادګانو جانشینانو ځانته وي نو فسادات به ټولو مرادی کول ځکه هغه مخاطب کړل او بیا یې عجیبه خبره قانون دا دی چې دوه قسمه خلک یو غیرتي سړی یو بې غیرتی غیرتي سړی د هغه سړی ته لږ غونډې کې ښه وکړه نو ټول عمر به هغه یاد ساتي او تا سره به بالله ښه وکړي خو ستا ښه به یاد ساتي او ما سره یې ښه کړو او یو بې غیرته سړی هغه سره چې ښه وکړي نو هغه خوند والي نو چې لس ځله ورسره ښه وکړي په یولسمونه کې هغه لس واړه بیا ایري بیا به درپسې اړمي او تا به بلیکمیل کوي دا بني اسرائیل هغه خلک وو نو د هغې قانون بیا دی چې یا به سړي ته دلایل وایي یا به خپل احسانونه ورته ښیي چې مړه تا سره خو ما ښه کړي وي دا کار مې درله کړی دا مې درله کړی دا مې درله کړی نو تا ماله څه وکړه ته زما سره احسان نه منې
الله هم دغه چل کوي او دا موږ ته قرآن ښیي نو دلته الله وایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم یا بني اسرائیل واد یعقوب علیہ السلام اولادا یاد کئی زمان نعمت آغا نعمتنا چه ما کری بتاسو تاسو باندې میں احسانی میں کری نعمتنا میں کری اور سورہ مائدہ کے امور کی ذکر گئی وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا بادشاہان میں گردو لئی پیغمبران میں ورکراؤ لئی گئی بیان زمان احسان میں نہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم یا بنی اسرائیل یاد گئی زمان نعمت آیا چما کری بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین اما غورا کری وی بمخلوق دخبل زمانی علی العالمین دانا چی بطول عالم نو په صحابه هم غوره شو په پیغمبر پاک هم غوره شو نه العالمین نه مراد هغه زماني خلق دی چې خپله زمانه کې مو تاسو له حیثیت درکړو کله چې الله در باندې نعمت وکړ حیثیت یې درکړ مقام یې درکړ نو ته ځان کې نور عاجزي پیدا کا تکبر او لوی ځان کې مه راوله دې وجې قرآن کریم وایي ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى یقینا انسان سرکشه دی کله چې د ځان بې پروا ویني چې زما چاته حاجت نشته یو نیم وایي مړه زه شل یم زما چاته څه حاجت دی کله چې دا سړی وګوري نو بیا سړی سرکشه شي نه ته چې په هر حالت کې ته به ځان محتاج ګڼي تبعیزا جزم ز کمزوریم ز غریبیم زمارور تا حاجت دے ترتا می حاجت دے ماما تا می حاجت دے مرگری تا می حاجت دے علمت سڑے اگر تو نا ز خود دیر لو دی خائم نیما ما سر دیر مال دولت دے ما سر دیر گاڑی بنگلی بیا بدر کے سرکشی رازی نتبا زان عجز گانی دو دیو جنوائی مادر باندے نعمت کرو اگورا که یو یهودی تا تا وی چرو ته زمانو د خلاف کې ته خو دعاګانو دا غواړي چې خدای ما د هغه په لار روان کړي ځکه موږ کې ته وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم الله کلک موږ باندې ولاره پلار داغه کسانو چې تا په نعمت کړې راشه قرآن ګوره نعمت بچا کړې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم ما الله په موږ باندې نعمت کړې بني اسرائیل باندې نو ته زمونږ لار غواړې نو بیا به تاسو وایي چې تنبیر کې د قرآن نیول ته جواب نشي کولی د تنبیر نو بس کې اجداری نیز کلی تا جواب نشکولی نو چه دل دو قرآن ویلی کتبه ارتوائی آیا پتاسو نعمت کرو خود تغا آیت لگ مخیون رو آیا اللہ وی غیر المغضوب علیہم چه ندی آغا چه غضب شوید پا گئی نعمتو ندی بکڑی خود چه بیا پی غضب شوید آگئی لارات مخایا قرآن کی اللہ وی وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولشهد يهود بان مورد ذلت راگیر شده الله بغضب نو پتاسو غضب کرے زکستاسو لار نغوارو کتوش نعمت و بیا بستاسو لار وا خو من تا لارا چه پراغی نعمت شوی غضب پی نی اغت قرآن کی وی أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا أنبياء الأرض الصديقين والشهداء والصالحين ما سنة بني إسرائيل بمن نعمت خوشوه
خو بیا پې غضب راغی واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا. و دې آیت کې درته څلور لارې د نجات ښیي چې دنیا کې د خلاصون څلور لارې دي. یو دا چې یو سړی جرم وکړي او په جرم کې بل کس پیش کړي، لکه یو ډرایور نه کلنډر ګاډي ته ناست یو سړی ووایي هغه ډېر لوی جرم دی، دا کلنډر وتښتي ډرایور راشي وایي ما نه دا سړی لګېدلی، نو سره خو لیسنس وي، نو ځان پیش کړي د هغه په ځای باندې او بچ شي. دویمه لاره دا وي چې پیسې میسې ورکړي او ځان خلاص کړي. دریمه لاره دا وي چې سفارسیان وګوري، یو له ورشي بل له ورشي ته راله سفارس وکړه ته راله سفارس وکړه، لوی لوی افسران وګوري هغوی سفارس پیش کړي خلاص شي. چې په دې ونه شي نو څلورمه لار د نجات دا وي چې زور وچلوي، خپل خپلوان یې لوی لوی افسران وي او هغوی کته یې سچو ته ووایي تانیدار ته ووایي چې که په دغه راپورټ درج کړې نو تا ګورې کوهستان غرونو ته لېږم، نو هغه ویرېږي نو هغه بیا راپورټ نه درج کوي. دا څلور واړه لارې په دې آیت کې ذکر کوي او بنده یې یو لار پنځمه پاتې شوه او هغه د الله د رحم. نو دا څلور لارې اوس ګوره واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا. ویریږئ د سزا د هغه ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی یو تن د بل تن نه څه شی، یو به د بل بدله کې نشي ورکولی. دویم ولا يقبل منها عدل، قبول به نشي نفس نه فدیه، که پیسې ورکوي رشوت ورکوي مال ورکوي دا به نه قبلیږي. دریم ولا تنفعها شفاعة، فائدہ با ورنگی نفل شفارس، کتے شفارسیان گوری نو فائدہ نشی ورگولے، زکا چه مجرم شرک نکڑے ہو شرک نہیں کرے او اللہ اجازتو کی اگر بیا قرآن کی اگر شرطو لگی چه قیامت کے با شفارس کی گی خو اللہ با کی گی چه شفارس کرنگے پا توحید تلوی، چاہتا چه شفارس کے غم پا توحید تلوی دو دنیا نا. او اول شفارت با کئی نبی علیہ السلام او چه نبی علیہ السلام تا اجازتو شنوالا بکی حدیث کے راضی یو بڑای خزوا علی خبر زیراست نبی علیہ السلام لا ویدے بستا خدمت کئی حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ اگر لس کالا دا نبی علیہ السلام خدمت کرو اگر ما مسستو دیباجا ولا حریرن ما ریخم و بخمن داسب نو کتلی سورج نبی علیہ السلام لاس کی خوگوالو مینو و پستوالو پوسوالو اور ما دا نبی علیہ السلام لس کالا خدمت کرو فما قال لی افن قطو ما دا نبی علیہ السلام اف قدر نوے لے خونو کرم بیا دا غوند پکار دا خدمتگار مغوند چی کنا چه دا نم زمانی اگئی اگتا سنوا خو بیا پلار شی نو سڑے مجبوری بیا نوئی بوتنو حالا چه بیا دا آنس غند سڑے هم پیدا کی کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی ویتے زمان پارا شفارس کے کنا نبی علیہ السلام بیاو حضرت آنس ورطوئی قالا فإن تجدوکا زبطا کنزنما نبی علیہ السلام اند سرات بکلی سرات سر بولاری ما وی کالتی لی وی کنزا چه آمان تللشی وی کالتی لی قال اند الحوز وی زبط حوز کو سر سر بولاری ما او زبط چنوم حلمو الیا حلمو الیا حلمو الیا ما سغرا چاہی ما سغرا چاہی زمان حوز نوبوس کئی زمان نوٹو دا کم اخبر امتیانو لگو ورکوم چاچ شرک نہیں کرے ایسی گناہوں نے نشوی اللہ نے بکی منگا راولی
رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما امتیان به ما په روان وي او ډلې ډلې به راځي او زه به الله لوټې ډکوم او شفاعت به یې کوم. یو ډله به ما په روانه شي. د بخاري حدیث دی، حضرت فرمایي چې کله هغوی ما په روان شي فیحال بیني وبینهم، زما او د هغوی منځ کې به ملایکو درېږي او جهنم ته به روان کي. زه به چېږم حسیابي حسیابي حسیابي، و دا زما امتیان دي زما امتیان، زه ورله شفاعت کومه ولې جهنم ته بیایي. فیقال لي یا محمد انک لا تدري ما احدثوا بعدک، ما ته به ویلی شي وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته دا چې رئیسانه به ستا په دین کې نوي کارونه شروع کړي وو. خلک وایي پیغمبر زموږ د الله خبر دی، ونو دې حدیث کې قرآني ورته ملایک وایي تا ته پته نشته چې دی ستا په دین کې نوي کارونه شروع کړو، او دا نوي کارونه امیانو نه کول، دا مولیانو کول، دا پیرانو کول د خپلې ګټې لپاره. نو کله چې دا وویل شي حضرت فرمایي زه به چېږم فسحقا لهم سحقا لهم سحقا لهم، وتبعی دی ای لرا تبعی دی ای لرا الله تباہ و بربادی کی چې زما دین کې نوي کارونه کړي وو. الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي. په دې ملک بدعاتو مړه به پروت و، خلکو به خیراتونه کول، مړه به په کټ کې پروت و، په ځمکه به یې قرآن ایښی و، ګوړه به وه او صابون به مولیانو به یې بلته به خرابه ښه. په دې ملک یتیمانو به جړی او د هغوی مال به خوړلی شو. موږ ته وایي تاسو څه وکړئ پنځګریانو، و موږ د خلکو عقیدې سمې کړې، عمل مو الله سم کړ، قرآن مو الله په لاس کې ورکړ، نو ورسره څه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته خیرې شروع کړي چا چې دین کې نوی کار کړو. نو شفاعت به کړي خو قیامت نه بعد، اول شفاعت به کوي نبي علیه السلام، خو چې مشرک دي د هغه لپاره شفاعت نشته. ځکه وایي ولا تنفعها شفاعة، فایده به ورنکړي نفله سفارش د هیچا، ولا هم ینصرون، څلورمه لارې بند کړه، ولا هم ینصرون، نه به یې امداد وکړی شي. داسې څوک نشته چې زور به په الله وچلیږي. پښتانه به وایي نه، جو پکڑے خدا چھڑاوے محمد، جو پکڑے محمد چھڑاوے گا کون. وچا اللہ انہی محمد علیہ السلام اخلاص ہے، کچھ آگے انہی نبیات سکنی شخلاص ہو لے. پختانوں کی با کسی مشہوری وی خزر آل لو زانلا ورطوی زمان زی نشتے مالا دعا ہوا وی لو زان براو کتر کتو کتر بیا براو کتر بیا کتو کتر یا خزی تیوی چه ماو کتل خو پارش که ستار زیه نوی نکلے ستار زیه نشتے وی خزا پا جلال آروان شوا دلو زوان موسی بار نو بکولی تپوسی تو کولی ابای جاری وی دما قسمت کی زیه نشتے وی موسی دا سلاش چد که وی خوزو وی چیزا ما در نولی که او بورا تزور منی او کنمانی دا اولیاءو و دا دا اولیاء تا خدای تو بولا ورکم اللہ وی ولا هم ینصرون ایسو نیسا چه امداد بے بیاو کی او دیو جو قرآن کریم کی اللہ چکلا ندی ذکر گئی چه زور و اختیار زمانے ما چانا اختیارات ندی ورکڑی چه دا ذمہ دار دے دا اختیار مند دے سورہ فرقان درم آیات کے اللہ دا آگے ذکر کئی چه ما اختیاراتی چاله ندی ورکڑی اختیارات زمانی او زمان سوک اختیار اغسطے نشی سورہ فرقان کے آیت نمبر 3 کے اللہ دا آگے ذکر کئی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ونی واللہی بغیر دا اللہ نا نور حاجت پورے کولو والا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نشی پیدا کولے اس یو شے آغی پیدا کرشی دی زمان ملک ویوی چه بچی دی نہیں
بابا لورشه او دربو له غوټې ورکه څو غوټې چې ورکړم ډېره بچلې دې وشي الله وایي نشي پیدا کولی ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع واقدار ندي ځان لا نه د ضرر نه د نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندي د مرګ واقدار ندي د ژوند لولو اولیاء کرام دي مرګ پر راغی ځان د مرګ نشي لرې کولی پیر داسې وی ولا نشورا واقدار ندي د پاسېدو د قبر نه او قیامت کې به الله وایي لمن الملک اليوم د چا اختیار د نن راځي اعلان به وشي لله الواحد القهار دا الله یک یو زورور د بل چا اختیارات نه چلیږي نو څلورمه لارې بند کړه ولا هم ینصرون نه به د دوی امداد وکړی شي څلور واړه لارې بند شوې اوس یو لار پاتې ده چې هغه د الله رضا ده چې الله درنه رضا یې خوشحاله اخلاص بشي او الله په لږ څه خوشحالېږي یو ناکاره ښځه وه او سپی تږې شو او ژبه یې راوتې وه هغې چې ولید نو هغې خپل بوټ ویستی ډنډ یې اوبه راواغېستې او سپي ته یې ونیولې الله هغه قبول کړه هغه عمل هغې وبخله په لاره کې یو خرن پروت و یو سړي راواغېسته او لرې کړه او لارې کلاو کړه الله هغه عمل د هغه قبول کړ او هغه یې په هغې جنت ورکړ الله خوشحالېږي په لږ عمل او چې د مخلوق سره احسان کې الله په ډېر خوشحالېږي او لوی احسان دا دی صحیح لار ورته وښیې د غلطې لارې نه یې بچ کړې زما ملګرو زمونږ اویا کاله وشو او زمونږ همدغه میشن دی چې موږ خلکو ته د خدای کتاب ښیو د خدای کتاب ته دعوت ورکوو او دا زمونږ ژوند دی هر روز سهار یې ومایو او په میاشت کې ومایو او په کال کې ومایو او په روژه کې ومایو او په کوژه کې ومایو دا زمونږ یو ذمهداري ده او دا ذمهداري الله په موږ ایښودې ده او موږ یې ډېر په کلاو سینه باندې قبلوو موږ به خوشحاله یو دا د الله احسان دی په موږ او تاسو چې موږ یې د قرآن خادمان ګرځولي وو موږ د قرآن ګټه نه ده کړې موږ قرآن خلکو ته ګټه رسولې ده په قرآن باندې چې عقیدې مو الله سم کړې عمل مو الله سم کړ او الحمدلله ثم الحمدلله شرکیات او بدعات ختم شو ملا وتړئ خلکو ته د خدای کتاب وښیئ ملا وتړئ د خلکو خیرخواهي وکړئ ملا وتړئ مخلوق ته خیر ورسوئ الله ډېر غیرتي دی چا چې مخلوق ته خیر رسولی الله هغه نه خراب کړی هغه عزتمند کړی هغه له عزت ورکړی تاسو به عزتمند شئ او که تاسو خدای دین سپک کړه د خپل عادت دپاره د خپلې تمې دپاره د پیسو او د دولت دپاره سپک به شئ راځئ ملا وتړئ او قصد وکئ چې موږ د خدای د کتاب خدمت کوو نن خو زمونږ د دې کال اخري درس ماهانه درس ځکه بله میاشت کې بیا زمونږ په دې میاشت کې په 28 تاریخ د بخاري ختم دی نو د بخاري شریف ختم چې په 28 وشي نو بیا 2 ورځې بعد یکم راځي نو بیا درس مشکل دی مرغیو له هر وخت تکلیف ورکول مناسب نه دي او بیا به موږ انشاءالله په 20 فروری باندې دوره تفسیر شروع کوو نو بیا خو به کیا کم راځي نه نو د دې کال دا زموږ اخري درس او خلک نیو یا نایټ مناوي او موږ لومبه ورځ په قرآن مناوو نو لومبه ورځ وه د 2024 او د قرآن درس سهار هم د قرآن درس مازدیګر هم د قرآن درس دا د الله یو لوی احسان او کرم دی په موږ او د ملګرو مینه او محبت دی دا نن د کم کم ځای نه باجوړ نه بونیر نه سوات نه پېښور نه یو ځای بل ځای نه
هغه چون شوي ملګري هغه راغلي دي او شرکت کوي په دې کې زمونږ د نګران ملګرو پروګرام جوړ کړو دا نوي ملګري ورسره راغلي دي زمونږ سابقه گورنر د صوبه کې خیبر پښتونخوا شوکت خان د باجوړ هغه هم تشریف راوړی زمونږ د باري حمید الله جان صاحب چې مخکې وزیر هم پاتې شوی دی او ډېر محترم مېلمه دی هغه هم راغلي په دې درس کې د شرکت دپاره تاسو سره د یوځای کېدو دپاره د ملګرتیا دپاره د دوی موږ سره مینه او زموږ دوی سره مینه او دا مینه د الله همیشه دپاره آباده لري او موږ به انشاءالله دعاګانې یو بل ته کوو زموږ چې څه په یو بل باندې ښېګړه کېږي موږ به یې کوو موږ به روړه یو موږ به د دین خدمت په شریکه باندې کوو او د خدای د کتاب خدمت به کوو الله دې زموږ ټولو نه د خپل کتاب خدمت والي او چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي د هغوی دپاره دعا وکوي حضرت شیخ القرآن زما والد محترم چې هغوی موږ ته د خدای کتاب ښودلی او زمونږ یې وعده اخیستې چې تاسو به د خدای کتاب ښیئ الحمدلله 20 کاله وشو او موږ په هغې کې کمې نه دی کړی موږ به آینده هم انشاءالله د الله نه سوال کوو چې موږ به کمې نه کوو او الله دې موږ له استقامت راکړي حضرت شیخ القرآن د هغه ملګري چې څومره وفات شوي دي مسلمانان لوڼه خویندې چې څومره وفات شوي دي دعا وکړئ چې ټول د الله جنت الفردوس ورکړي څومره بیماران دي هغوی د الله شفای کامله ورکړي زما یو ډېر خوږ شاګرد د باجوړ سید الله یو مسله کې هغوی څه مسلې راغلې ده دعا وکړئ چې الله هغه خلاص کړي او الله د هغوی هغه مسله په ښه طریقه باندې حل کړي او الله هغوی په خپلو خوشحالۍ باندې پوه کړي نو چې د چا څه یو عجز او ضرورتونه وي الله دې هغه په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي څومره ملګري چې دې ځای ته راغلي دي یا په خپلو ځایونو کې درس اوري الله دې د هغې ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي کوم ملګري چې د هغوی په زړه کې څه ارمانونه دي امیدونه دي الله دې په ښه طریقه باندې سرته ورسوي او الله دې مسلمانانو په ملکونو کې اتفاق او اتحاد راوړي کومو مسلمانانو ملکونو کې چې فسادات دي الله دې هغه ختم کړي الله دې پکې امن راوړي خصوصا زموږ ملک پاکستان الله دې دا د امن ځای وګرځوي په فلسطین کې چې مسلمانانو باندې کوم ظلم کېږي الله دې هغه مسلمانانو له تقویت او کلکوالی ورکړي او الله دې هغوی له صبر ورکړي الله دې هغوی امداد وکړي هغه بني اسرائیل چې هغه ظلم کوي الله دې په خپل قهر و غضب باندې تباه کړي الله دې موږ تر مرګه د قرآن او سنت خادمان وګرځوي او زمونږ د عمل دې الله قبول او منظور وګرځوي څومره ملګري چې راغلي دي او تکلیف یې کړی الله دې په هر قدم باندې هغوی د اجر عظیم ورکړي الله هم په خوشحالۍ باندې خپلو کورونو ته په خیر خیریت ورسو او الله هم د هر قسم تکلیفونه په امان کړه او دا مرکز دی الله همیشه لپاره په قرآن او سنت باندې آباد لري او الله د دې له نور هم ترقي ورکړي دې مرکز سره چې څوک ملګرتیا کوي تعاون کوي الله دې هغوی مالونو کې کورونو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک